صلی فی رمضان 20 رکعتن والوتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کی 100 رکعت تراویح وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کی د تراویح سره وتر وکړه مای مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعتین المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 رقم د حدیث دے 11934 نمبر دغه روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام 100 رکعات تراویح وکړي وتر وکړو المنتخب من مسند بن حمید صفحہ نمبر 218 حدیث نمبر 653 سنن کبری للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دا حدیث سفال پاس وی د الله پیغمبر په خپل باندې 100 رکعات تراویح کړي وتر کړي د سند مبارک علماء فرمایي د حدیث اسناده حسن وقد تلقته الامه بالقبول فهو صحیح پدی باندې د امت اتفاق ده امت تلقی بالقبول په تور سره دا عمل کړي د دې وجه نه دا حدیث صحیح ده پدی کې او راوی ده غیر مقلد په اعتراض کوي او پدی کې ابراهیم بن ابو عثمان ابو شیبه ده د محدثینو پنځ ضعیف ده مایل دو قدر تدر کوي امام شعبی بن الحجاج د وفات د 160 هجری کې وفات شوه ده د ابو شیبه نے روایت اغستی دي تهذیب الکمال للمزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 تهذیب التهذیب د ابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 د کم روایات چې کم تاسو ته چې دا خلق راشي وای حدیث صحیح ده حدیث ضعیف ده تورته دا چاویل دي وای علامه ابن حجر الاسقلانی ویل دي داغه وفات شو ده علامه ابن حجر عسقلانی سوق ده 852 کې هجری کې وفات شوه ده هغه په خپل فرمایي د امام شعبی د ابو شیبه رحمت الله علیه نه روایت علی کنای تهذیب التهذیب راوالا تهذیب التهذیب راوالا د علامه ابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 هغه تی روایت علی بیا څنګه ضعیف ده مای ها زمنګ پنځ باندې صحیح ده قد رواه شعبه وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم استاسنيل الاوتار شوکانی وی په جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 باب ما جاء في فضل طهور المرأة پدې کې دا حضرت شعبی رحمت الله ابو شعبی رحمت الله علیه مبارک فرمای معلومه شو د دنه روایت اغستل صحیح دي زره حدیث په سند باس نکوم کړه حدیث په سند څوک باس کوي بیا د میدان د مناظری جوړ کی ز صرف تاسو ته په 100 رکعات تراویح باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوالا تر سوار لسو کاله زما د دور پوری د تمام امت عمل دی کم سره چې 100 رکعات تراویح نه کوي د اجماع منکر دی د اجماع منکر فاسق هم دی د اجماع منکر کافر هم کې دی شي مای زمارونو نن سبا دور کې خلق ملحد نه پیژني نن سبا دور کې خلق بدعتي نه پیژني نن سبا دور کې خلق گمراه نه پیژني نن سبا دور کې خلق خارجي نه پیژني ستاد دین ته سړی راځي ستاد دین ته نقصان ور کوي پیر ورځ کې ماته کس ټلیفون وکړ ماته وایي ستاسو عقیده را ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جسد مبارک سره کومه خاوره لګېدل ده دا خاوره د کعبې نه بهتر ده دا خاوره د عرش نه بهتر ده دا خاوره د سماوات والارض نه بهتر ده ماته په دې عقیده باندې قرآن آیات پیش کا ما ورته ویل په عقیده باندې قرآن آیات پیش کول ضروری دي زمال پاس باورئ یو خوا بل خوا یې بانې کولې ماته وایي ها په عقیده باندې قرآن آیات لازم دی ما زه بیا ستانه تپوس کوم چې په عقیده باندې قرآن آیات لازم دی زما عقیده را ستا د عقیده ده او کنه ده د محمد رسول الله د پلار نوم دی عبدالله د مور نوم دی امینه ماته وایي زما د عقیده را ما ورته ویل د قرآن آیات پیش کا منډې والې عزیزانو دا خلک تاسو ته دوکه درکوي که چېرته د یو عالم دین سره په مسئله باندې کښېني انشاءالله د یو لفظ جواب نشي ورکولی زما رونو 100 رکعات تراویح د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دي د صحابه کرامو نه ثابت دي د ائمه کرامو نه ثابت دي دلایل صدر کوم عمل ستا کار دی دلایل صدر کوم عمل ستا کار دی که دلیل ما در کو عمل تاونه کو په ورځ د قیامت د الله د پیغمبر مخې ته به ودرېږې په
پورز د قیامت باندې با د امتی محمدیه په جمع کې ودرېږي. الله جل جلاله ته د دې خبرو جواب ورکړي. دلیل نمبر 2 امام المؤرخ ابو القاسم حمزه بن یوسف السهمی وفات 427 هجری اگر روایت را نقل کی. حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن احمد القصري الشيخ الصالح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عمر بن الهارون قال حدثنا ابراهيم بن الحناس عن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عتيق عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاث. تاريخ جرجان للسهمي صفحة نمبر 317 پینوس 142 ماویل روایت د جابر دے. حضرت جابر بن عبداللہ فرمائی د اللہ نبی راوتو ذات لیلة فی رمضان د شپې د رمضان کې فصلى الناس خلقو ته منځ وکړو 24 رکعتا سلیریش رکعت منځ وکړو واوتر بثلاثه د الله پیغمبر 3 رکعت ویتر وکړو. د سند تحقیق راوړوا اسناده حسن ورواته ثقات د دې سند د حسن درجه ده د دې ټول راویان ثقه دي. مای ورا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نمی ثابت کړ. جابر بن عبد الله د الله پیغمبر صحابي ده هغه پیغمبر سل رکعت تراویح کړي. ستاره جابر په خبره باندې ایمان نشتا. ستاره عبد الله بن عباس په خبره ایمان او یقین نشتا. ستاره صلی الله علیه وسلم دیو بی غیرت مولا په خبره یقین ده. مای دلیل نمبر 3 الحمدلله د دلائل انبار بولګم شل رکعت تراویح د صحابي نه نو د پیغمبر اکرم نه ثابتوم. رواه شیخ الامام الحافظ ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم بن سلقة السلفي الاصبهاني وفات 472 هجری روایت کی. أخبرنا الشيخ العجل أبو محمد الحسن بن عبد الملك بن محمد بن يوسف العد بقراءة عليه مع جزء زحم من صنفات الخلال في شهر رجب سنة 40 و90 و400 من كتاب الطهارة. قال أنا الشيخ العجل أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال الحافظ قال حدثنا أبو الحافظ بن عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا محمد بن هارون قال أخبرنا ابن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن عبد الرحمن بن عطاء بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى بالناس 24 ركعة. وحدثنا ابن حويبة عن ابن المجلد وأوتر بالثلاث مشيخة البغدادية لأبي الطاهر السلفي صفحة 122 مخطوط راوالوا. حضرت جابر فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان کی اوش پر آگے خلقو تے سلیریش رکعت وکړو. سلیریش رکعت کې شل رکعت تراویح دي سلور رکعت فرض وکړو. امام ابن حویرہ د ابن المجند په حواله سره 3 رکعت پیترو اضافه را نقل کړه. ما تحقیق السند د سند تحقیق راوړوا اسناده حسن وقد تلقته الامور بالقبول فهو صحيح. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت سند حسن ده د امت تلقی بالقبول په تور سره قبول کړل. د دې وجنه دا صحیح شماريږي. 3 روایت دول جابر رضی الله تعالی عنہ یو د حضرت ابن عباس د نبی علیہ السلام نه شل رکعت تراویح را نقل کړي. ما زما رونه دلائل من در کړ عمل ستاسو کار عمل پی